یو سوال خلک کوي چې آیا د جنازې مونځ د قرآن نه ثابت دی او که نه دی. برده یاد وساتئ، اوله خبره خو دا چې لکه زمونږ په مسلمانانو کې انسانیت دومره ختم شو چې یو د سړي مور وفات شوې ده او دې ځنه پې فتوی ورکول شروع کړه. پکار دا وه چې دعا دې ورته نه شوې کولی، نو یو زنانه ذات وفات شوې ده، نو تا له پکار دا وه چې تا چپوال اختیار کړی وې او څه موده بعد به دې بیا فتوی لګولې وې، بلکې انسانیت ته وګوره او زمون شریعت ته وګوره. زمون شریعت دا حکم چاله نه ورکوي. اوس مسله دا ده چې آیا د دې آیات قرآن آیات نه د جنازې مونځ ثابتېږي او که نه. الله فرمایي ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نو دلته کې الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړ، شان نزول ارچا ته معلوم دی چې نن نه بعد کافر باندې جنازه مکوه او مې په قبر ودرېږه او دعا وله غواړه. دلته کې الله رب العزت نبی علیہ السلام باندې اوس کته دا وایي چې دلته خو منې راغلی وې. دا یاد وساتئ، مفهوم مخالف ثابتېږي. لکه په قرآن کې الله په سورة الحجرات کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. الله فرمایي چې که چېرې تاسو ته یو فاسق سړی راغی نو دا خبره یې دله وکړه، هغې ښه تفتیش وکړئ. نو اوس د دې نه دا نه ثابتېږي چې تا ته یو عادل راشي، یو نیک سړی راشي، یعنې ته به د هغه خبرې هم تصدیق نه کوې. نه، چې نیک سړی ته راشي، عادل سړی ته راشي، هغه دله خبره وکړه نو د هغه خبره فوراً ومنه، او د فاسق خبره مه منه بلکې تفتیش وکړه. داسې نبي علیه السلام فرمایي صائمة الغنم زکات، چې هغه ځناور چې په ځنګل کې سریږي، د چاویو خلک سری په ځنګل کې، نو په دې زکات شته. نو اوس د دې نه دا نه ثابتېږي چې کنې په کورونو کې څوک ساتي په هغې باندې زکات نشته، نه په هغې باندې زکات شته. دغه رنګې ولا تصلي على احد منهم مات، د دې هم دا ثابت شو چې جنازه په قرآن کې ذکر ده او دا یوازې زه نه وایم. تفسیر رازي د دې آیات لاندې لیکي دلت هذه الآية على أن الصلاة على المؤمنين مشروعة لأنه لما منع من الصلاة على المنافقين دلت على ثبوتها في حق المؤمنين. د قرآن نه د دې جنازې ثبوت راغی. دویم دلیل امام قرطبي رحمه الله هغه فرمایي فيه دليل على الصلاة على المؤمنين إذ لما نهي عن الصلاة على المنافقين دل على مشروعية الصلاة على المؤمنين. د دې آیاتونه دا ثابت شوه چې نبی علیه السلام منع شه د کافر د جنازې نه عبدالله بن ابی بن سلول، او مشروعیت د جنازې راغی. د دې آیات نه دا استدلال کوي. نو د قرآن آیات نه د جنازې حکم ثابت شوی دی. اوس که یو سړی فتوا لګوي که نه، نو اول په تفسیر رازي ولګوئ او بیا په تفسیر قرطبي باندې ولګوئ. نو دغه خبره تفسیر ابن کثیر هم کړې ده، اول په دې باندې فتوا ولګوئ چې دې دا غلط لیکلي دي، نو بیا به مونږ ووایو چې د قرآن د جنازې حکم ثابت نه دی.